الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. سورة عنکبوت شروع کو. عنکبوت دی جولاگی توائی ساسو دا کوٹو پری گوٹونو کی چا جال سازئی یو شی دی هغې ته مونږ ورته جولاګی وایو او په عربۍ کې ورته عنکبوت وایي او دا پرې قرآن مجید کې الله تعالی د مشرکانو د خدایانو او د هغې د هغې خدایي تشبیه د جولاګي د کور سره ورکړې ده. څنګه چې د جولاګي هغه کور بې پیدې دی چې نه دا جولاګی د نور نه بچ کولی شي اجال غوندي که نه نه د نور نه بچ کولی شي نه د باران نه بچ کولی شي نه د سیلۍ نه بچ کولی شي نه د یخنۍ نه بچ کولی شي نه د ګرمۍ نه بچ کولی شي. دقسې د مشرکانو د خدایانو د خدای دقسې د یوې پیسې نه ده هیڅ نه ده. دا ایمانه ده د جولاګي جاله ده. دا مثال په دې قرآن په دې صورت کې الله تعالی ذکر کړی دی. نو هغه د عنکبوت دا لفظ راواګیستی شو دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو یعنی عنکبوت معنا هغه صورت چې پای کې د عنکبوت د لفظ ذکر راغلی دی او دا مکی دی. د دې دا لومبني آیاتونه مدینه منوره کې نازل شوي دي خو د مسلمانانو محبوسو مقیدو مسلمانانو په باره کې چې په مکه معظمه کې په عذاب کې پراته وو د هغې په باره کې دي او نور دا ټول صورت مکی صورت دی او مضمون په لحاظ سره دا د مکی صورتونو په شانتي مضمون ادا کوي. د مکی صورتونو او مضمون کې درې خبرې غټې غټې پرتي د عقیدې. یو د الله توحید چې الله یک یو دی او دویم دا رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم بعث بعد الموت او الته جزا او سزا. دا درې اساسی عقیدې دا په دې صورت کې به ذکر کیږي. خو محور صورت چې څه ته وایي محور اصل کې هغه چې ته وایي چې د هغې نه سړی چاپېره تاویږي یا د سړي نصب العیني او هغه ثابتول غواړي نو هغې ته محور صورت وایي. نو محور صورت دلته ابتلا او امتحان دی چې یو سړي ایمان راوړو نو د ایمان راوړلو سره به خامخا د باندې ازمایش او امتحان به راځي. داسې نه ده چې بس په خوله باندې کلمه ووایه چې زه مسلمان یم او نور چې څه خوښه یې کوه. نه چې ته وایې زه مسلمان یم او په رښتیا مسلمان یې نو دا ډېر ګران کار دی. یو سړی داسې وایي که نه چې من گویم مسلمانم بلرزم
وایي زه چې کله وایم چې زه مسلمان یم نو داسې اوړه چیږم. ولې چې دا نه مشکلات لا اله را ځکه چې په لا اله الا الله ویلو کې کوم مشکلات او کوم مصیبتونه راځي او کوم تکلیفونه راځي هغه انتهایی خطرناک دي. نو دا چې من ګویم مسلمانم بلرزم او چې زه وایم زه مسلمان یم نو اوړه چیږم که دا نه مشکلات لا اله را د دې وجې نه چې زه پیژنم او زه پوهېږم په هغه مشکلاتو چې په لا اله الا الله ویلو کې څه پرتې دي. نو د دې صورت محور چې دی او اساسي موضوع چې ده او اساسي ټاپک چې دی نو هغه ابتلا او ازمایش دی، امتحان. او په دې سلسله کې د څلورو پیغمبرانو علیهم السلام تذکره قرآن په دې صورت کې کړی ده او داغي ذکر یې کړی دی او داغي هغه ابتلا او امتحان ذکر کړی دی چې الله تعالی په هغې امتحان کړی. دا د دې صورت دا مکی صورت دی، دغه موضوعات دی او دغه محور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الرحمانی چې بې اندازې مهربان، الرحیم زیات مهربان دی. الف لام میم. الله واقف دی په معنا د دې حروف باندې. دا د مقطعات قرآنیو نه دي، دا د قبیلې د متشابهاتو نه دي، د دې په معنا سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. د دې معنا الله ته معلومه ده. او دا قسم حروف د حروفو هجو نیم نصف حروف نیم دا په یو کم 13 صورتونو کې خواره واره راغلي دي، خواره واره. او دا چې په کوم صورت کې راغلي نو التا کفارو ته چیلنجي چې دا قرآن ستاسو د ژبې د ټکو نه ساز شوی دی. دا قرآن ستاسو د ژبې د ټکو نه ساز شوی دی. که دا محمد علیه السلام د ځانه سازولی شي نو تاسو یې راپاسئ، تاسو هم یو ساز کوئ که نه. نه شئ سازولی، لس صورتونه ساز کوي، لسم نه یو صورت ساز کوي. دا 3 ځله چیلنج قرآن چیلنج کړي دي مشرکان، د یو جواب یې مو څه پورې نه دی کړی او نه به یې وکړي. نو احسب الناسو، آیا ګمان کوي خلک ان یترکو چې دوی به پرېښودی شي ان یقولو آمنا، صرف په دې خبره چې دوی موږ ایمان راوړی دی او وهم لا یفتنون، او د دوی ازمایش به نشي کېدی، امتحان به نشي کېدی. ولقد فتنا الذین من قبلهم، یقینا ازمایش کې اچولی موږ کسان چې مخکې دوی نه په تاریخ کې. فلیعلمن الله الذین صدقوا، پس خامخا دې دپاره چې معلوم کی الله، بیل کی الله آ کسان لا چې رښتیني دي په دعوه د ایمان کې. ولیعلمن الکاذبین، او دې دپاره چې معلوم کی الله دروغجنو لا چې په خوله وایي زه مسلمان یم او نور د اسلام سره کار نشته. دا لوی ازمایش او امتحان دی. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ
یو صحابي دی، هغه چې مشرکانو د اسلام دا ترقی به لیدله نو ټول زور به د مسلمانانو نه ایسته. نو مسلمانان یې انتهایی تنګ کړي. نو چې تنګ کړي وو، کله هغه ځای کې وهلي او کله هغه ځای کې وهلي او هلته کنځلي او هلته بېعزته کړي. دا ټوله مکه د کفارو ډکه وه او چند کسان مسلمانان نو قسمه قسم مظالم به کول، قسمه قسم سختۍ به پرې راوستې، مصیبتونو سره به مخامخ کول. نو یو د حضرت خباب په قیادت کې یو وفد د مسلمانانو پیغمبر خدا خواله راغی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د کعبه شریفی په سوري کې ملاس دی او خپل صادر ځان ته بالغ کړی دی. صحابه را لکېناسته، یا رسول الله ته الله نه زمونږ لپاره تعاون او امداد حاصلول نه غواړي؟ یا رسول الله ته موږ ته اجازت نه راکړې چې موږ د دین خپل بدل والو. ای د الله پیغمبره ته دعا نه کوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام راپاڅېده او ویل ملګرو تاسو ډېره جلبازي کوئ، ډېره تلوار کوئ، ستاسو نه په مخکې تاریخ کې به یو مسلمان راوستی شو او په یو میدان کې به وله کنده وویستې شوه او پای کې به وله دا خپې کلکې کړي او بیا به یې اره راوړله او پر یې سر باندې به یې ورته کېښودله او د لاندې پورې به دوه ټوکړې شو. ستاسو نه په تیر تاریخ کې یو مسلمان به د اسلام په طور کې چې دا مسلمان دی راوستی شو او د هغه غوښې به د هغه د هډوکو نه د اوسپنې په ګمنځو باندې راګمنځ کېدلې داسې، او به د خپل دین نه وانهولی ده، او د خپل دین نه وانهولی. زه خو داسې یو معاشره قایمول غواړم چې په هغې کې به داسې امني، داسې امن چې د صنعا د یمن نه به یو سور روان شي او حضرموت ته به ځي او د صنعا د یمن نه به یو سوره زنانه روانه شي او دا به چې کوم دی بیت الله ته ځي او دا به نه یریږي سوا د الله نه، د بل چا نه به نه یریږي. زه خو داسې معاشره قایمول غواړم. دې لپاره به محنت ضرورت وي، دې لپاره به د کوشش ضرورت وي، دې لپاره به د قربانو ضرورت وي. دا به ورکوئ تاسو. نبی علیه السلام نه ملګري بار بار مطالبه کوي چې موږ ته اجازه وکړه چې موږ د مکې نه لاړ شو، حبشې ته به لاړ شو. هلته یو ډېر منصف بادشاه دی احمسي، هغه خواله به لاړ شو، د دې ظالمانو د ظلم نه به خلاص شو. نبی علیه السلام اجازت نه ورکوي. حتی چې د مشرکانو د مکې چې به څومره تکلیف مسلمانانو ته ورکو، نو په مسلمانانو کې به غریبه کورنۍ راګیروله. یو غریبه کورنۍ ده په مکه معظمه کې دننه د 3 کسانو کور دی، پلار دی، مور ده او یوې زوی دی. عمار رضی الله عنه زوی دی، یاسر رضی الله عنه پلار دی، سمیه رضی الله عنها مور ده. دا ډېره غریبه کورنۍ وه. دا مشرکانو 3 واړه ونیول او یو میدان ته یې راوسته. دا عمار خو یې دونه وو چې په ده باندې کلمه د کفر وویله، دا کشر دی، هلک دی. یاسر رضی الله عنه باندې د پاسه وګرځېدل
او د هغه کلمې راووتې او شهید شو. او سمیه رضی الله تعالی عنها هغه یې راوسته او 2 اوښانو پورې د خپې وتړلې. 2 اوښان په میدان کې ودرول، د یوې دسې مخته او د بلې دسې مخته، او پړي راوړل او د یو هغه پړی هلته د هغه په ملا کې وتاړه او دلته یې راوسته د سمیې په خپه کې واچو او هلته بل وخودرو او د هغې نه پړی راوسته پر بله خپه کې ورته واچو. دا اوس دا اوښان به روانېږي، دا سمیه او پر یې مین 2 ځای کېږي. او دا ابو جهل دی، دا غونډګان ټول راغلي دي او یو میدان سجاو شوی دی او ګرم دی او دا ټوکې او مسخرې دي او ګپونه دي او دې ته وایي چې ته اوس انکار وکړه بس تا مونږ پرېږدي. هغه ورته سر خوځوي نه، دا نه کي، دا نه کي. په دې باندې د ابو جهل لعین تسله نه کېده، نو حربه ورته وایي داسې وړه نیزه ده، هغه یې راواخیسته او حضرت سمیه په دې شرمګاه کې وواله او شهیده شوه. نو چې کله دا کار وشو نبی علیه السلام به یې ملګرو ته ویل چې ځئ اوس مکه پرېږدئ. نو لومبی هجرت دا حبشې ته وشو او حبشې ته مسلمانان په هجرت باندې لاړل. او د دې وجې نه دا صورت د هجرت حبشې ته بالکل په نږدې وخت کې نازل شوی دی، سوره عنکبوت. دا هغه مشکلات او تکلیفونه دي. د دې نه وروسته مسلمانانو بیا ایش نه دی کړی او مسلمانانو بیا ان تک کوشش کړی دی او خپل وینې توی کړي دي، خپل کورونه یې پرېښي دي او د الله د دین سپیان یې ځان اساس کړي. همدغه وجه وه چې په لږه زمانه کې په 25 لاک مربع میل باندې اسلامي حکومت قائم شو. اسلامي حکومت نو دا هغه آیتونه دي چې حسب الناس، آیا ګمان کوي خلک ان یترکو چې دوی به پرېښودی شي ان یقولو آمنا، صرف په دې وینا چې موږ ایمان راوړی دی، وهم لا یفتنون، او د دوی به ازمایش نه کیږي، ضرور به کیږي. ولقد فتنا الذین من قبلهم، یقینا ازمایلو منګه هغه کسان چې مخکې د دینه تیر شوي دي، د مسلمانانو نه، د موجوده مسلمانانو نه چې مخکې مسلمانان امنګه ازمایلي دي. فلیعلمن الله الذین صدقوا، په دې دپاره چې معلوم کړي الله په علم تفصیلي سره، په علم بعد وجود الاشیاء سره، په علم ممیزه سره، هغه کسان له چې رښتیني دي په دعوه د ایمان کې. ولیعلمن الکاذبین، او دې دپاره چې معلوم کړي الله دروغجنو له په دعوه د ایمان چې د دروغو دعوې کوي. یعنې موږ د ډالرو په غلامان یو د کفارو او موږ حق نشو ویلی د ډالرو، او دې مسلمانانو دا قرباني ورکړې وې، ځکه خو هغوی ته ازادي میلاو شوه، ځکه خو هغوی د کافرو پرې سټونو باندې خپې کېښودې. او کسرا چې لوی بادشاهت و د ایران هغې تس تس کړ، د هرقل یو لویه بادشاهي وه په یورپ باندې، هغې ټوله تس تس کړه. هغه خلکو تاسو له بدن بخاري کې راشي، حضرت مغیره رضی الله تعالی عنه چې کومه خبره د کسرا هغه عامل او گورن او کمانډر ته وکړې ده، هغه به تاسو ته واورئ، بخاري کې را روانه ده څنګه خبره ورته کړې ده. زمونږ ملۍ سري دي، ملۍ سري زمونږ مسلمانان مشران شوي دي، چېرته چې اسلامي ملک دی نو ملۍ سری چې کومه دی نو هغه مشر دی. بس ښځه کور خلک دا مشران دي، ښځه کور خلک چې کافر ته مرۍ اوږدې کړي دي او کافر ته دا کړي او د کافر په تبه ناست دي،
دا مال پیسې او ډالر راکړي په سود باندې دې لپاره چې کوم دی د حق خبره نشي کولی او د حق اواز نشي کولی د مسلمان تپوس نشي کولی د غریب او د مسکین او د مظلوم تپوس نشي کولی دا په دعوه د ایمان کې رښتیني خلک الله بیل کی د هغې خلکو نه چې په دعوه د ایمان کې دروغجن دي دا دعوه د ایمان معمولي شی نه دی دا ډېر ګران کار دی ما تاسو ته اوس یو شعر ویو چې من گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را او دام یو سړي ویلی دي چې دا گپ نه دی د اوسپنو نی چیچل دي دا د اسلام په دې لار باندې تلل دا د اوسپنو نی چیچل دي دا گپ نه دی دا ډېر ګران کار دی یہ شہادت کہیں الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتی ہے مسلمان ہونا دا آسان کار نه دی چې ته دا ګوی ورکې چې الله یو دی دا کلمه داسې خطرناکه کلمه ده دې کې دا الله نه دی دا الله دونه خطرناک دی چې دا د تمامي دنیا نه انکار کوي تمامي دنیا د خدای نه انکار کوي دا د یو الله باندې اقرار دی هیڅ نه مني سوا د یو الله نه لا اله الا الله دا خو موږ هسې په ژبه وایو موږ په دې په معنا نه پوهېږو ځکه خو موږ باندې اثر دی نشته ام حسب الذین یعملون السیئات کنه ګمان کوي هغه کسان دا دوه آیاتونه د هغه مظلومو مسلمانانو چې محبوسو په مکه معظمه کې کفارو په قیدونو کې اچولي وو د لوی لوی کفارو سردارانو بچي وو او خپل کې ورته زنځیرونه اچولي په کورونو کې پراته وو او قسمه قسم عذابونه به یې خپلو بچو له ورکول دا دریم نمبر آیات دا د هغې کفارو په باره کې دی چې کوم مسلمانان معذب کول او مسلمانانو له عذاب ورکول نو دا د هغې په باره کې دی چې د هغې څه خیال دی چې ګینې موږ الله موږ له چوټي راکړې ده چې بس موږ له مسلمانان په عذابو داسې وی ام حسب الذین یعملون السیئات کنا ګمان کوي کسان چې عمل کوي د بدو بد عملو ان یسبقونا چې دوی به وړاندې شي موږ نه وبتښتي هېڅ چېرته رانتلی نه شي ساء ما یحکمون ډېر ناکاره دی هغه چې دوی کومې فیصلې کوي من کان یرجو لقاء الله څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله دای امید دی چې الله سبا له ملاوېږم دویمه ترجمه من کان یرجو لقاء الله څوک چې یریږي د ملاقات د الله نه د الله د ملاقات یری په زړه کې چې زه خو به بله ورځ به ملاوېږم الله سره نو څوک د دې امید کوي چې د الله سره ملاو شي نو یاد دې وساتي دې یو درسته عقیده د توحید او یو بهترین عمل په طرز او طریقه د حضرت محمد مصطفی او د صحابه کرامو د ائمه او مجتهدینو او د محدثینو عظامو په طریقه باندې خپل عقیده او خپل عمل درست کی ځان دې برابر کی ځکه چې په ان اجل الله لآت یقینا هغه نیټه ټاکل شوي او مقرر شوي د هر انسان دپاره لآت هغه راتلونکی دی قیامت را روان دی او چې قیامت راشي ټول به الله سره ملاویږئ هو السمیع العلیم د الله اورېدونکی د هر څه دی علیم پوه دی په نیتونو د هر چا باندې هر چا نه خبر دی ومن جاهد څوک چې کوشش کوي د کفارو د سرکوبۍ کوشش کوي او هغه څوک چې جهاد کوي د خپل نفس سره ځان د ګناهونو نه بچ کوي فانما یجاهد لنفسه پس خامخا دا جهاد د خپل ځان د پیدې دپاره کوي ته ډډه مه هلکه
فانما یجاهد لنفسی دا جهاد کوي د خپل ځان د پیدې لپاره لنفسی کې د تمنګ لام المنفعت وایو دا د پیدې لنفسی د خپل ځان د پیدې لپاره کوي د ولی د الله تعالی نه زمونږ منځونو ته اجر شته نه زمونږ روزو ته اجر شته نه زمونږ زکاتونو ته اجر شته نه زمونږ حجونو ته اجر شته زمونږ هیڅ شي ته اجر نشته ولی نشته ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله بے پروا دی د مخلوقاتنا د مخلوق هیڅ شي ته د خدای ضرورت نشته والذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړی دی په څه باندې په څومره خبرو چې د ایمان ضرورت دی وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي صالحات جمع صالحتون ده علامه بیضاوی دغه په شرح په تفسیر کې د بقرې په تفسیر کې هلته د صالحات ټکی چې راغلی نو صالحات جمع د صالحتون ده او عمل صالح هغې ته وایي ما صوغه الشرع چې شرع مقرر کړی نیک عمل هغه دی چې الله ویلی دی پیغمبر ته او پیغمبر خلکو ته ویلی دی او عمل یې پې کړی دغه نیک عمل دی ځان نه بدعات او رسومات په دین کې رایستل او ځان نه نورې نوې نوې طریقې په دین کې رایستل دې گنجایش دین کې نشته لنکفرن عنهم سیئاتهم پس لرې بکو پټ بکو منګه له دوی نه ګناهونه د دوی لر بکو وبرجو موږ د دوی نه ګناهونه د دوی ولنجزینهم او خامخا بدله به ورکو منګه دوی ته احسن الذي بهتر هغه کانو یعملون چې دوی د هغې عمل کوونکي دا د آیاتونو ترجمه وه په دې آیاتونو کې یو څو خبرو ته اشاره راغله یوه دا بیان سنة ان الایمان یصدق بالاعمال او یکذب دا یو سنت او یو قاعده ده چې د ایمان تصدیق په اعمالو کېږي یو سړی زه مسلمان یم نو اعمال ته به ګورو چې دا عمل د مسلمان دی نو دا یقینا دکې ایمان شته او که دا عمل د کافر دی او د دروغجن دی نو پته ولګي چې د ایمان ترې پکې نشته هسې ځان یې برای نام د دې لپاره مسلمانانو چې بیا د مسلمانانو قیادت کوي د مسلمانانو بچی کوي د هغې وزیر اعظم او صدر سازیږي او د هغې شیخ سوری سازیږي دا عربو دا شیخان چې دي شیخان پوهېږئ په دې باندې دا شی نه دې د اسلام دعوه دې دپاره کوي چې مسلمانانو مشري کوي په مسلمانانو حکومت کوي د دې اسلام سکار ختم شوی دی او نمبر 2 باب ضرورت تکلیف دا تکلیف به بالکل ضرور بے ضرور پر هغه چا راځي چې هغه دا وایي ایمان وکړي او هغه دا دی چې هر هغه کار چې د ده په نفس باندې سخت دي او یا د هغې پرېښودل د ده په نفس باندې سخت دي دا به پرېږدي نو تکلیف بما لا یطاق به چېرته نه وي چې داسې خبره م الله ګینې موږ نه مطالبه کوي چې موږ یې نشو کولی نه د دې مطالبه موږ نه کوي او چې د کومو خبرو نه مطالبه کوي نو ضرور به زموږ نه غواړي هغه او نمبر 3 تحذير المغترين من العقوبه يرول دي داغه دوکه شو خلکو او یری د عقوبت نه وان تاخرت زمانا اگر کدا څه زمانه مهلت ولی نه د قریشان دی په دې باندې نه پس کیږي چې الله دې ته لا غږ نه کوي نو ګینې دوی نیسي نه فانها واقعه لا محاله دې باندې به عذاب خامخا راځي فتح مکې په ورځ باندې او په بدر کې ول الله یو جلک ورکړ عذاب او سلورم ثمرة الجهاد عائدة على المجاهد نفسه فائدہ د جهاد
راجی کیدونکې ده مجاهد ته ده ته راځي فایده یې ده د جهاد فلهذا لا ينبغي ان يمنها على الله دې وجې نه مناسب ده چې سړی دې اثباتنه په الله نه کوي چې تا له جهاد کوم ستا له دین کار کوم ستا دین مې راټینګ کړی دی دا احسان به په الله نه کوئ او آخري خبره تقریر عقیدة البحث والجزا په دې آیاتونو کې دا امر راغله چې ته به دا عقیده ساتي چې د مرګ نه به وروستو الله ما به ژوندی کوي او ماله به جزا او سزا راکوي دا به دا کې او دا دی بذکر الوعد للمؤمنین وعملوا الصالحات هغه الله داسې ذکر کړه چې کوم وعده الله د مؤمنانو عمل صالح والو سره کړی ده او بتکفیر السیئات والجزا الاحسن دا د دې آیاتونو ترجمه او هغه اشاراتو چې په دې آیاتونو کې الله زمونږ توجه د هغې طرف ته راړولې ده الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له سوکار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت یې تباهي الله زمونږ ټول ناراضي شي الله زمونږ ټول ناراضي شي خاتمه زمونږ ټول په ایمان کې خدای مظلوم مسلمانان په دنیا کې چرته وي خدای د هغې دادرسي وکړي او خاص کر د فلسطین مسلمانان د غزه او خدای خاص کر د کشمیر مسلمانانو له د هندوانو نه یهودیانو نه امریکایانو نه الله نجات ورکړي او دا درې واړه حکومتونه الله تباه او برباد کړي الله تس نسي الله خوار وزاري الله خپل قهر په سپېړ لوي الله د مسلمانانو انتقام او بدل پیوالي الله زمونږ ټول ناراضي شي الله زمونږ ټول ناراضي شي خاتمه زمونږ ټول په ایمان کې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا